بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د هدایت النحو سبق نمبر 28 دی، فصل الرابع یعنی څلورم فصل شروع دی او د اسباب منصرف به انشاءالله نن موږ اتم نمبر قسم وایو. د اسباب منصرف 9 قسمونه دي، په هغې کې موږ 9 قسمونه ویلي، نن به انشاءالله موږ اتم قسم وایو. الف و نون زائدتان، الالف والنون الزائدتان، الالف والنون الزائدتان، الف او نون زائدتان، یعنی دا دوانه زائد دي. زائد معنا زیاتی وي، ٹھیک شو؟ یعنی د حروف اصلیونه، حروف اصلی به درې وي، د فا عین لام، د فا عین لام نه به زیاتی وي، نو هغې ته الف و نون زائدتان وي، چې د الف او د نون چې دي دا دواړه به د حروف اصلیونه زائد وي، حروف اصلی به نه وي بلکې د هغې نه به زیاتی وي. اما الالف والنون الزائدتان، بهرحال الف او نون زائدتان ان کانتا که چېرته یو وي که نه نو هغې دپاره راځي ان کانا، او دلته کې دا دوه دي، الف او نون دا دوه بیل دي. ګورئ دا الف ځان لري او دا نون ځان لري، نو ځکه دلته د دې لپاره بیا تسنیه راله و ان کانتا، او که چېرته دا دواړه د الف او نون زائدتان دواړه فسمن، دا ګوره فی اسمن دی که نه، خو د دې اسمن دا حمزه چې دی دا حمزة الوصل دی، نو د دې فی د وجې نه به د دې دا حرکت ختم شي، نو دا به موږ وایو فسمن. ښه، اکثر خلک فی اسمن وایي، لیکل هم دقه شانتې فی اسمن په شکل کې وي، خو وایو به فسمن چې و ان کانتا که چېرته دا دواړه د الف او نون زائدتان دا دواړه فسمن په اسم کې وي، فسمن په اسم کې وي، نو بیا فشرطه، نو د دې د غیر منصرف کېدو دپاره شرط دا دی ان چې یکونه وي به علما علم، یعنی دا به اسم وي. که چېرته د الف او نون زائدتان دا دواړه په اسم کې وي، په اسم کې، نو د دې لپاره شرط دا دی چې دا اسم به علم وي. علم څه ته وایي؟ اسم ذات ته وایي، اسم ذات ته، او خاص اسم وي، خاص اسم، متعین اسم وي. که عمران، لکه عمران، نو دا عمران چې دی که نه، ګورئ عمران دې ته اوس وګورئ، عمرانه دا غیر منصرف دی، غیر منصرف دی. وجه سره د دې کې یو آخره کې الف او نون زائدتان دي، دا الف او نون دي، ټیک شوه؟ دا د حروف اصلیو نه زائد دي، نو ځکه ورته زائدتان وایي. ګورئ دا عین چې دی دا د فا کلمې مقابله کې دی، او دا میم دا د عین کلمې مقابله کې دی، او دا را د لام کلمې مقابله کې دی، او دا الف او دا نون دا دواړه زائد دي، زائد زیاتی دي، زیاتی د فا عین لام نه زیاتی دي، ټیک شوه؟ نو دې دوو ته زائد وایي، زائد، ټیک شوه؟ چې دا د حروف اصلیونه زائد دي. نو دوه دي، نو موږ ورته زائدتان وایو، زائدتان وایو. یو ته زائد وایي او دوه ته زائدتان وایي، ټیک شوه؟ زائدتان، ټیک شوه؟ نو وګورئ د فا عین لام نه دا الف او دا نون زیاتی دي، نو ځکه دې ته الف او نون زائدتان وایي. نو موږ ته وایي که چېرته د الف او نون زائدتان په اسم کې وي، نو د دې دپاره د غیر منصرف کېدو شرط دا دی چې دا به علم وي، دا اسم به علم وي، اسم علم به وي، لکه عمران، عثمان. عثمان ته وګورئ، عثمان په دې کې دا عثمان عین سا او میم دا درې پکې حروف اصلي دي، او دا دوه پکې زائد دي، الف او نون پکې زائد دي. عثمان شو، عمران شو، فرحان شو، فرحان، ټیک شو؟ دا هم که چېرته د چا نوم وي، نو بیا دا فا او را او دا ح پکې حروف اصلي دي، او دا دوه پکې زائد دي، نو دا به غیر منصرف وي. یو سبب په دې کې علم شو، اسم دا اسم شو، او دویم پکې الف او نون زائدتان شو، دوه سببونه پکې شو، نو دا غیر منصرف دی، ٹھیک شو؟ وان کانتا فی اسم فشرطه ان یکون علما کعمران و عثمان، که دا الف او نون زائدتان چېرته دواړه په اسم کې وي، فشرطه ان یکون علما، نو د دې لپاره د دې د غیر منصرف کېدو لپاره شرط دا دی چې دا به علم وي. کعمران و عثمان، لکه عمران او عثمان، فرحان، سلمان وغیره، داسې څونه نومونه چې دي الف او نون زائدتان په آخره کې وي، نو بس پوه شه چې دا غیر منصرف دی. یو په دې کې الف او نون زائدتان سبب شو، او دویم پکې اسم د علم سبب شو، علم، ټیک شو؟ فسعدان، نو سعدان چې دی که نه اسم نبت، نبت بوټي ته وایي، اسم نبت د بوټي نوم دی، نو منصرفون، نو ځکه دا منصرف دی. سعدان دا غیر منصرف نه دی، آخره کې الف و نون زائدتان شته، خو دا د یو بوټي نوم دی، یو عام نوم دی، خاص نوم نه دی، او زموږ مطلب دی علم دی، علم خاص نوم دی، خاص نوم،
ټیک شو. نو خاص اسم ته مراد دی زمونږ چې کم دلته کې الف نون زائدتان په خاص اسم کې وي نو دا به بیا غیر منصرف وي. او که چېرته په یو عام اسم کې وي که نه نو لا سعدانون یو عام اسم دی یو عام بوټي نوم دی نو ځکه دا منصرف دی دا موږ سره غیر منصرف نشي کېدی. فسعدانون نو سعدانون اسم نبت د بوټي نوم دی منصرف نو ځکه دا منصرف دی. لعدم العلمیت د علم نه کېدو د وجې نه د علمیت د اسم نه کېدو د وجې نه د اسم خاص نه کېدو د وجې نه د متعین اسم نه کېدو د وجې نه دا سعدانون منصرف دی. ټیک شوه. عمران او عثمانه دا غیر منصرف دي ځکه دا خاص نمونه دي او آخره کې الف نون زائدتان دي. او سعدانون دا سعدان چې دی که نه د ده په آخره کې الف نون زائدتان شته الف نون زائدتان شته خو دا یو خاص اسم نه دی دا د یو بوټي نوم دی. دې کې علمیت موجود نه دی علمیت پکې موجود نه دی لعدم العلمیت د علم د نه موجود کېدو د وجې نه چې علم موجود نه دی دې کې علمیت موجود نه دی نو ځکه دا منصرف دی. و ان کانتا او که چېرته دا دواړه وي د الف نون زائدتان دواړه وي فی صفت په صفت کې د الف نون زائدتان که چېرته دواړه په صفت کې موجود وي دلته کې دواړه په اسم کې موجود وو نو او دلته کې دواړه په صفت کې موجود دي. ٹھیک شوه. و ان کانتا او که چېرته د الف نون زائدتان دواړه موجود وي فی صفت په صفت کې فشرطه نو بیا د دې الف نون زائدتان یا د دغه صفت فشرطه دا ها ضمیر پکې د صفت ته راجع دی نو بیا د دې صفت دپاره شرط دا دی چې دا د دې صفت دپاره د غیر منصرف کېدو شرط دا دی ان چې لا یکونه نه به وي مؤنثه د هغې مؤنث علی فعلانة د فعلانتون په وزن. که چېرته د الف نون زائدتان په صفت کې وي نو دې دپاره شرط دا دی چې د دې صفت مؤنث به د فعلانتون په وزن نه وي د فعلانتون په وزن به د دې صفت نه وي. که چېرته د صفت کې د الف نون زائدتان اخره کې رالل یو صفت دی یو اسم نه دی صفت دی صفت وصف دی صفت دی او د هغه په اخره کې الف نون زائدتان رالل او د دغه صفت مؤنث د فعلانتون په وزن وي نو دا به بیا منصرف وي. او که چېرته د فعلانتون په وزن د دې صفت د مؤنث د فعلانتون په وزن نه وي که نه د فعلا په وزن وي د فعلا لکه داسې ګورئ دا سکران نه دی سکران د ده مؤنث راځي سکارا نو دا اوس غیر منصرف دی ځکه د ده مؤنث د فعلانتون په وزن نه دی بلکې د فعاله په وزن دی د فعاله په وزن دی سکارا. ګورئ مؤنث د سکران مؤنث د فعاله په وزن باندې دی. ٹھیک شوه. د فعلانتون په وزن نه دی نو دا سکرانه دا مؤنث دی په دې کې د سین کاف را دا سکران دا غیر منصرف دی په دې کې د سین کاف را دا حروف اصلي دي او الف نون زائدتان دي پکې دا پکې زیاتی دي. سکران چې دی که نه بېهوشه سړي ته وایي بېهوش او سکاره بېهوشه ښځې ته وایي چې بېهوشه شوي وي. ٹھیک شوه. نو سکران چې دی که نه سکران دې کې د الف نون زائدتان دي او دا سین کاف را پکې حروف اصلي دي او دا سکران دا صفت دی. نو په دې کې یو سبب پکې الف نون زائدتان شو دویم سبب پکې وصف شو صفت نو دوه دغه شو پکې سببونه شو پکې. نو ګورئ چې کله د صفت په آخره کې الف نون زائدتان وي او د دې صفت په مؤنث دا د فعلانتون په وزن نه وي که نه نو دغه صفت به بیا غیر منصرف وي. که چېرته مؤنث د فعلانتون په وزن وي که نه او اخره کې الف نون زائدتان هم وي الف نون زائدتان په اخره کې شته خو بیا د هغه مؤنث وګوري چې د فعلانتون په وزن وي که نه نو دا به بیا منصرف وي غیر منصرف به نه وي. اوس سکران دا غیر منصرف دی ځکه چې د ده مؤنث د فعاله په وزن راځي د سکاره. ٹھیک شوه. اوس ندمانون دا هم یو صفت دی د ده اخره کې الف نون زائدتان دی. وګوره الف نون زائدتان دي نون دال میم دا حروف اصلي دي او دا الف نون زائد دي پکې دا د حروف اصلیونه زیاتی دي خو د دا مونږه منصرف وایو. ولې منصرف؟ سکران غیر منصرف وایو. سکران دا غیر منصرف دی او ندمان منصرف دی
اوس ته وجه ویم منصرف دی دا وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دا ندمانون چې دی که نه دام صفت دی، دا سکران چې دی دام صفت دی، خو د سکران مؤنث د فعاله په وزن راځي. ټیک شوه؟ او د ندمان مؤنث ندمانتون په وزن باندې راځي. ندمانتون لکه فعلانتون د فعلانتون په وزن راځي. فعلانتون وګورئ نو د ندمانون مؤنث ندمانتون راځي د فعلانتون په وزن باندې، نو ځکه دا موږ سره منصرف دی. او د سکران مؤنث چې دی سکارا راځي، سکارا، نو دا غیر منصرف دی. ښه سکرانه غیر منصرف دی. ٹھیک شو؟ ځکه چې د مؤنث سکارا راځي د فعاله په وزن، او ندمانون چې دی دا منصرف دی. دا منصرف دی. وجه سره د مؤنث ندمانتون دی، ندمانتون د فعلانتون په وزن دی. نو موږ له دا شرط را کړی و ان کانتا، او که چېرته د الف و نون زائدتان فی صفت په صفت کې وي نو فشرطه، نو د دې صفت د غیر منصرف کېدو لپاره شرط دا دی ان چې لا یکون مؤنثه، چې د دې مؤنث په نه وي، د دې صفت مؤنث په نه وي علی فعلانتین د فعلانتون په وزن. وګورئ چې صفت د مؤنث د فعلانتون په وزن وي بیا به منصرف وي. که چېرته د دې صفت په آخره کې الف نون زائدتان شته خو مؤنث د فعلانتون په وزن دی، نو دا به بیا غیر منصرف نه وي بلکې دا به منصرف به وي. که سکرانه، دا سکرانه اوس غیر منصرف دی. وجه دا ده چې د مؤنث د سکارا په وزن باندې راځي. ټیک شوه؟ فندمانتون، پس ندمانتون منصرف دی. وجه سره لوجود ندمانتن، د ندمانتون د موجودېدو د وجې نه، د ندمانتون د موجودېدو د وجې نه. ځکه دا ندمانتون چې دی که نه دا د فعلانتون په وزن دی، د فعلانتون په وزن. وګورئ ندمانتون بر وزن فعلانتون. ټیک شوه؟ نو د ندمانون مؤنث ندمانتون راځي د فعلانتون په وزن. نو کله چې د مؤنث د صفت په آخره کې الف نون زائدتان وي خو د دې صفت مؤنث د فعلانتون په وزن وي، نو دا صفت په بیا منصرف وي، غیر منصرف به نه وي. ټیک شوه؟ او که چېرته د صفت مؤنث د فعاله په وزن وي، د فعلانتون په وزن نه وي، نو دغه صفت په بیا غیر منصرف وي. نو سکرانه موږ سره غیر منصرف دی او ندمانون را سره منصرف دی. ټیک شوه؟ سکران را سره ولی غیر منصرف دی چې د مؤنث د فعاله په وزن راځي، او ندمانون را سره ولی غیر منصرف دی. دا ولی را سره منصرف دی ځکه چې د مؤنث د ندمانتون په وزن راځي د فعلانتون په وزن. د مؤنث ندمانتون راځي، د ندمانون مؤنث ندمانتون راځي چې دا ندمانتون د فعلانتون په وزن دی. ټیک شوه؟ امید دی په دې به تاسو پوه شوي. نو اوس وګورئ جوعانه دا اوږي ته وایي جوعانه، او عطشان دا تږي ته وایي عطشانه. نو دا عطشانو یا عطشانه. ٹھیک شوه؟ نو د آخره کې د الف نون زائدتان دي، د جوعان او د جوعان او د عطشان او د سکرانه. نو دا وګوره آخره کې الف نون زائدتان دي. نو دا چې دي دا غیر منصرف دي ځکه د دې مؤنث د فعلانتون په وزن نه راځي، دی غیر منصرف دي. منصرف. ٹھیک شوه؟ او دا چې کوم ندمانون دی د مؤنث ندمانتون راځي، دا چې دا ندمانتون د فعلانتون په وزن دي، نو ځکه دا ندمانون دا موږ سره غیر منصرف نشي کېدی ځکه د مؤنث د فعلانتون په وزن راځي. نو موږ له شرط را کړی دی چې صفت په آخره کې الف نون زائدتان وي خو چې د دغه صفت مؤنث د فعلانتون په وزن نه وي. ٹھیک شوه؟ نو بیا به دا غیر منصرف وي. کو چېرته د دغه صفت په آخره کې الف نون زائدتان شته او مؤنث د فعلانتون په وزن دی، نو بیا به دا موږ سره د غیر منصرف سبب نشي جوړېدی. ٹھیک شوه؟ نو بیا واورئ اما الالف والنون الزائدتان، بهرحال الف و نون زائدتان ان کانتا که چېرته دا دواړه الف و نون زائدتان دواړه فی اسم په اسم کې موجود وي، فشرطه نو د دې اسم دپاره د غیر منصرف کېدو شرط دا دی ان یکون علما چې دا به علم وي، دا اسم به علم وي. که عمران و عثمان، لکه عمران و عثمان.
فسعدان پس سعدان اسم نبت منصرف دا د بوټي نوم دی ځکه دا منصرف دی دا اسم عالم نه دی لعدم العالمیت د عالمیت نه کېدو د وجې نه د عالمیت د نه موجودېدو د وجې نه وان كانت او کچرته دا دوانه وي د الف نون زائدتان دوانه وي فی صفت په صفت کې کچرته دا دوانه د صفت پاتې وي فشرطه نو دې صفت د غیر منصرف کېدو لپاره شرط دار ان چې لا يكون مؤنثه چې د هغې مؤنث په نه وي على فعلانة د فعلانة په وزن که سکرانه غیر منصرف دا سکرانه غیر منصرف ته ځکه چې د مؤنث د فعلانة په وزن نه راځي بلکې د فعاله په وزن د فعاله په وزن راځي لکه سکاره فندمان منصرف پس ندمان منصرف ته د سوجنا لوجود ندمانه د ندمانتون د موجودېدو د وجنا د موجودګۍ د وجنا د موجودېدو د وجنا ځکه دا ندمانتون د فعلانتون په وزن دی نو ځکه دا ندمانون دا منصرف ته غیر منصرف نشي کېدی ٹھیک شو نو دا زمونږه اتم نمبر قسم امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي د دې ځان سره سکرین شاټ واخلئ او ځان سره ولیکئ او یو ځل بیا واورئ ان شاء الله تاسو ته دا درس ډېر ښکلی یاد شي نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام